ګرانو کتونکو الف خان شرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی او نن چې زه تاسو سره کوم پروګرام شریکوم نو پروګرام په دې باندې شریکوم چې زموږ د 400 امنامان یو دا پروګرام ښیي ځکه چې د پنجاب نه زموږ وروڼه راغلي دي او دلته کې دغه قصب کوي 2 کالو نه دا سلسله روانه ده خو موږ ته هم په ړومبني ځل باندې پته لګي ځکه چې دا کوټه چای چې هغې ته راشي او هغې سره بلکل خوا په خوا ده نو دا مساج کوم ځای دی باقاعده مساج کیږي دلته کې خلک راځي او هغې کې باقاعده خلک دلچسپي اخلي د هغې دپاره زه اوس یو ځای کې ناست وم زه دې ځای ته څنګه رالم یو ځای کې ناست وم نو د زیتون تیل پسې چې کوم دی نو د دې هغه کس رالو نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا هغه راته خبره کوله وي دا خو د پنجاب نه راغلي دی او دلته کې دا دوکان دی نو یو خو دا دوکان شو چې مساج کوي دویم زه تاسو دې ځای ته چې وردنده کوم نو دا تاسو وګورئ جي دا باقاعده دلته کې تاسو ګورئ چې دا سیسټم دی دلته کې دا دغه به لږ کاپي رایټ کېږي دا به لږ بند کړي دا دغه ښه دا وګورئ جي دې سیسټم ته وګورئ لکه یو خو څونه خلکو ته روزګار ورکړی دی خپل یو ټیم راغلی دی او د هغه ځای نه ځان سره راوستی دي دا چې کوم دی نو دا وګورئ دلته کې دا سیسټم وګورئ تاسو چې باقاعده ګورئ بیا دلته کې دننه چې کوم دی نو دې سره اټیچ چې کوم دی نو باتروم دی ورسره دننه او ګرمې اوبه دي ورسره چې کوم دی دغه مشینان هم نو صرف د دوی دا کاروبار چې کوم دی چونکې دا زموږ د پنجاب دی او د زموږ میلمانه دي په 400 کې ژوند کوي نو صرف په دغه باندې زه دغه ځای ته راغلی یم چې دا ما ته په نظر راځي 1 2 3 4 5 6 او منیجر صاحب و او یو هلته ناست دی 8 نو دا شپږ ورځ چې کوم دی نو دلته کې دا سسٹم روانی نو سو خبریں به سر کو بھائی کیا حال چال ہے خیریت جی کیا نام ہے جی عامر صاحب کہاں کے آپ جی گجرانوالہ سائڈ سے حافظ آباد ضلع حافظ آباد ضلع گجرانوالہ سے کب سے یہاں پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں آپ تقریباً 2 سال تو ہو گئے 2 سال ہو گئے یہاں پہ جی بالکل 2 سال 400 کے لوگ کیسے عزت کرتے ہیں نہیں کرتے آتے ہیں کام کے لیے جی بالکل اچھے اور فرینڈلی لوگ ہیں لیکن پشتو ہے اگر آپ اردو میں تو جب آپ کو کہتے ہیں کہ یار بات سیکھ لیں گے نا لگے ازدہ کرے تھا جی جی ابھی تو سیکھنے یار 2 سال ہو گئے 2 سال میں اگر آپ پشتو نہیں سیکھ لیں گے تو ہمارا گلا ہوگا آپ سے جی بالکل سیکھیں گے کیوں نہیں آپ جیسے دوست ہوں گے تو سکھائیں گے نا بالکل انشاءاللہ سکھائیں گے بہت سے دوست آتے ہیں تو کیسے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ایک تو ہے جن کا اپنا ایک دکان ہوتا ہے کہ وہاں پہ میں جا کے بال کاٹ لوں یا داڑھی کاٹ لوں یا یہ خاص دکان پہ جاتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ دوبارہ آتے ہیں سر الحمدللہ میرے جو ہیں وہ پکے کلائنٹ ہیں لوکل نہیں ہیں صحیح ہے دوسرا مردان پشاور تنگی ہر طرف سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں دوسرا یہ کوئٹہ چائے والا ہے اس کی وجہ سے ہماری ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ اس کو ہر بندہ ٹچ کر رہا ہے نا کوئٹہ چائے کو تو لیڈیز کا بھی میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ان کے لیے الگ سے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے صبح 6 سے لے کے 9 بجے تک جس وقت دکان میں کوئی بندہ نہیں ہوتا تو لیڈیز ہے آپ کے پاس یعنی جی نہیں لیڈیز نہیں ہے میں خود ہی کرتا ہوں ٹھیک 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 ہاں یہ جو آپ یہاں پہ اکثر جو ہے نا یہ ابھی 2 نمبر آ گئے ہیں یہ مارکیٹ میں یہ میک اپ کا سامان جو ہے نا بہت زیادہ ہاں میرے پاس سارا امپورٹڈ پڑا ہوا ہے یہ فیشل کٹ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ کنڈیشنر ہربل آئل پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی فیس کے لیے بالوں کے لیے ہر چیز میرے پاس لیڈیز آتے ہیں جی بالکل آتے ہیں ہاں اور ایسا بیوٹی پارلر تو نہیں ہے آپ کے پاس نہیں جی بیوٹی پارلر نہیں ہے وہ الگ سے کیبن انہی کے لیے بنا ہے اکثر لیڈیز کے ساتھ بچے آتے ہیں بچوں کے لیے بھی جو ہے نا مساج آپ خود کرتے ہیں یا اس کے لیے الگ دوست ہیں یہ ہم خود ہی کرتے ہیں یہ جو سٹاف ابھی آپ میں نے آپ کو جہاں پہ دیکھا آپ زیتون کے تیل منگوا رہے تھے نا جی تو یہ خاص تیل اس میں آپ استعمال کرتے ہیں جی بالکل زیتون ہی بہتر ہوتا ہے نا مساج کے لیے تو لوکل آئل تو نہیں مزہ کرتا یہ سرسوں کا ہو گیا یہ باتی کا ہو گیا
गुजरावाला फैज़ाबाद से 410 का सिलेक्शन किस तरह किया आपने? सर मैं पहले पेशावर में था, सदर में, हाँ ठीक है जी, योर चॉइस पे। तो फिर उधर से एक बंदा इधर से गया 410 से ना, तो इसने उधर जाके मेरी चॉइस की है कि आप उधर आओ, हम सेटअप बनाते हैं मिल के। तो वो इधर आके सेटअप बनाया, तो वो 1 साल तक उसने काम किए, वो चला गया। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किए नहीं अभी की जितनी भी बंदे हैं ये सब पंजाब से? जी ये सारे मेरे बच्चे हैं। ये एक छोटा भाई है मेरा, हाँ एक शगीरत है, तो बाकी ये सारे मेरे मोहल्ले हैं। मोहल्ले के? बिल्कुल अपने मोहल्ले के दोस्त हैं। बिल्कुल मोहल्ले। यहाँ के कितने मुलाजिम हैं यहाँ 410 इधर के? का एक भी नहीं है। ये भाई है, ये मैंने रखा हुआ है, ये सफाई वगैरह के लिए हाँ। एज ए सिक्योरिटी। हाँ ठीक है जी, मेन मकसद तो एज ए सिक्योरिटी है, बाकी फिर ऑलराउंडर है। तो 410 का सिलेक्शन आपने किया और यहाँ पे 410 में काम होते हैं, ये किराया इनका तनख्वाह वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह रेट बहुत ज़्यादा है बहुत से कि अभी सब पूरा हो रहे हैं। हाँ तो देखें जब काम अच्छा देंगे तो रेट तो थोड़ा डिफरेंट रखेंगे ना। हाँ अब ये मेरे साथ एक सैलून वाले है, वो 200 रुपया ले रहा है कटिंग का, तो मैं 300 ले रहा हूँ। 300? ये ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुकान के हवाले से और काम के हवाले से जी हाँ मैंने तो कभी 50 से ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन और न इस तरह की दुकान में गया हूँ। जी लेकिन वक्त के साथ साथ और जदीद दौर के साथ साथ जो जदीद दौर के तकाज़े तो लोग आगे जाते हैं, तो 410 भी तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह अभी ये तरक्की के वो मराहल है कि पंजाब से लोग यहाँ पे आके और जॉब करते हैं, यहाँ पे ये कारोबार चला रहे हैं। तो हमारे वो लोग जो सुकून के साथ और पुरअमन जगह पे वो बाल कटवा लेते हैं या दाढ़ी या मसाज करते हैं, तो इसका नाम क्या है? हेयर कट। हेयर कट। तो किसी तो गिला शिकवा तो किसी से नहीं है ना? सर बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे लोग हैं। और लोग वो आप मैसेज देंगे क्या ये 410 में रोज़गार बनाए? जी बिल्कुल जी, क्यों नहीं। हमारे बदकिस्मत ये है कि 410 के लोग बहुत से वो सरमायाकार है, लेकिन वो सरमायाकारी कहाँ पे करते हैं? या पंजाब में या इस्लामाबाद में या पेशावर में। तो 410 में ऐसे बड़े बड़े वो मार्केट नहीं है वो बड़े, लेकिन यहाँ के लोग मिलमदोस भी है जी बिल्कुल। और चाहते हैं कि ये लोग इसके लिए सदर जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन जो उधर जाते थे ना, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अब इधर विज़िट करते हैं। ठीक ठीक। आपका नंबर क्या है? जी नंबर क्या है? जी मेरा नंबर 0307 8160 दोबारा बताएं। 0307 8160 533। सही हाँ कतुन को बिल्कुल पदीनुम चियर या तशहर को माँ या दस खबरों को माँ खुद खपल 410 तस्वीर में तदाम खुद च द पंजाब नदारूना रागली दी और द 13 काल रासी पर 410 के पमरदान रोड बांधे दुई दगा नई खाना को लव करे दा और په دغه نئی خانه کې چې کم دي دوی سره 8 ملازمین دي. دغه ملازمین خود د خپل محلې نم راوستري نو دغه خوم زمونږ رونه دي خو په روزګار یې ورکړی دی. بیا د 410 خلک راځي دلته کې څوک ویښته کټ کوي، څوک ګیره وړی یا ګیره کې کار کوي، څوک مساج کوي، څوک چې کم دی نو میک اپ کوي. نن سبا غوړي جینکونو د لکانو میک اپ زیات کوي نو خو میک اپ کوي نو هغه خلک هم چې کم دی راضی. میں نے بھی ایک بات پشتو میں کہی کہ لڑکیوں سے آج کل لڑکی جو ہے نا وہ زیادہ میک اپ کرتے ہیں. جی بالکل ہے نا؟ جی بالکل کرتے ہیں. دور میں تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، جتنی بھی لڑکی ہیں وہ لڑکوں سے کام کروا کے ہیپی رہتی ہیں. دوسرا ایک میسج اور ہے کہ میں نے جب سٹارٹ لیا تھا نا ادھر، تو میں نے کچھ ورکر ادھر بلانے کی کوشش کی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 410 میں ہم نہیں کام کریں گے. ان کو میرا میسج یہی ہے کہ 410 بہت اچھا علاقہ ہے اور ادھر کے فرینڈلی لوگ ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ آگے کام کر سکتے ہیں. یہ لڑکے کام کر رہے ہیں، یہ سارے پنجاب سے ہیں. ایک لڑکا یا دوسرا خود ہی آ جائے گا. کتر کو وید اشنغر بد مو آیا نو اشنغر اخرى زمونږ 410 چې کومه ده دا ډېر میلمه دوست، مهمان نواز، د مینې ډک، بلکې د خپل حق هم تپوس نه کوي. دلته چې کوم افسر راغلی بیا په دیکو شړی بیا دې ځای نه ځي نو 410 غونډه وخوړه، خو موږ چې کوم دی نو ورته بس غږ نه کوو. دا شته دی نو دغه شانتې وي پر ځای کې کالي بیړي یا وي داسې خبرې کوي. خو د دې ننني پروګرام مقصد مې دا دی چې پنجاب نه زموږ د کمرونه راغلي دي
مزید بم 400 وال چې کم دی دینه به زیات عزت کوي. اوس یو سړی زی په 300 یا په 400 هغه وخت کټ کوي نو دغه سره زما لکه زه خپل دی دکان ته نشم راتلی وسه نه لرم به زه دلته کې راځم نه یا زه په پرایویټ سکول کې خپل بچی داخلوم نو ما ته خلاول هغه می ګایډ کی چیرې دونه به پیس راکې دونه به د خندا به بیلې پیسې وي په لمنې چې دا غولېږي د هغې به بیلې پیسې وي چې چکر لی بوځو د هغې به بیلې پیسې وي چې 23 مارچ راځي نو هغې له به بیله ډوډۍ پیسې رالیږي 14 اګست له به بیله رالیږي دا پرایویټ سکولونو کې دا خبرې کوي نو هغه بیا زما خوښه ده خو زه پکې ماشوم داخلوم نو زه به د هغوی هغه ټول دغه منم نو خو زه دې دوکان ته دننه راځم نو دې دوکان یو خپل قواعد دي به پوره کوي خو ضرور تپوس کوئ غورې داسې زه یو دوکان ته تلم وختې راله دغه کړل وي په 300 روپۍ بیا مې ورسره جګړه وکړه ما ورته یې ښه تا ما ته مخکې ویلو نو تپوس کوئ خو لکه دې پورې مې ده ووي چې مساج له تاسو راځئ یا د دوست دا خبره وکړله چې دلته کې تاسو ته دا کم څیزونه میلاویږي دا تاسو ته به اوریجنل میلاویږي او کار به په ذمهوارۍ باندې کیږي او ښه په سکون سره او ډېر پوره منځی دی که نه دا ځای داسې دی نو بلکل راتلی شي او کرسۍ چې کوم دی لګېدلي 1 2 3 څلور کسه چې کوم دی 15 کسه او یہ اندر والی جگہ وہ میک اپ والی ہے غالباً जी नहीं बिल्कुल ऑल राउंडर है क्योंकि मेरे पास सरकारी अफसर भी आते हैं सियासी लोग भी आते हैं तकरीबन बच्चों के साथ लेडीज़ भी आती हैं उनके लिए ये सेपरेट रूम है. हाँ ठीक ګرانو کتونکو نن مې د سره 400 یو بل روزګار چې کوم دی هغه شریک چې هغه روزګار راځي او هغه د پنجاب نه نور زموږ د 400 خپل نیان چې کوم دي نو هغه هم ښکلي کاریګران دي ښکلي قصبګر دي ښکلي کار کوي خو پیسه وي پیسې له راځي دا دوی چې کوم خرچه کړې ده کوم سیسټم یې روان کړی دی په دغه حوالې باندې ما ضروري غوښتل چې څو خبرې سره شریک کړم.